نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د اومه سپاره خلاصه بیانېږي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. الله تعالی د حلال او د حرام شیزونو متعلق یو اصول او یو ضابطه یو قانون بیان کړی دی. وای چې کوم هغه شیزونه چې تاسو هغه خوري او هغه سکي هغه اغونځي هغه د منکوحاتو د اشیانوي یا نور داسې شیانوي د هغه ټولو اختیار د حرمت او د حلت دا صرف د الله تعالی ده. الله تعالی ته د هر شي اختیار ده، که یو شی حلالوي او که هغه شی حراموي. او بیا الله تعالی دا حکم کړی ده وای کوم شی چې ما تاسو ته حلال کړی ده هغه د تاسو لپاره حلال ده او هغه تاسو استعمالوي. کوم شی چې ما د تاسو لپاره حرام کړی ده هغه د تاسو لپاره حرام ده، هغه تاسو م استعمالوي. بلکې د کافرانو به دا عادت و چې هغه به بعضې شیزونه د خپل ځان لپاره حلالول او بعضې شیزونه به د خپل ځان لپاره حرامول. الله تعالی د هغې عقیدې د هغه خبرې تردید کوي، بلکې الله تعالی فرمایي وای کوم شیزونه چې ما تاسو ته حلال کړي دي هغه حلال دي او کوم شیزونه چې ما حرام کړي دي هغه حرام دي. بیا الله تعالی مخته د قسم درې صورتونه بیانوي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. د قسم درې قسمونه دي، یو دا یمین لغو، یو دا یمین غموس، یو دا یمین منعقده. د درې واړو تعریف او د حکم دا هم په ذهن کې کېنوي. یمین لغو دا ته وایي چې یو کس ته یو کار په کېدلو یا نه کېدلو باره کې د خپل خیال مطابق په رښتونی قسم واخلي خو په واقع کې هغه شی غلط وي. دا ته یمین لغو وایي. د نه کفاره شته او نه ګناه شته. او دوم نمبر باندې یمین غموس. یمین غموس دا ته وایي چې یو کس په تیر شوي یو کار باندې قصدن دروغجن قسم واخلي او د دغه شي کفاره نشته، خو البته د دغه ډیره زیاته غټه ګناه ده او سړی د په دې باندې استغفار او توبه واسي. او درم نمبر د یمین منعقده چې کوم یو سړی د یو کار په مستقبل کې د یو کار کېدلو یا نه کېدلو باره کې یو قسم واخلي او دیتا یمین منعقده وایي. او که چیرته بیا دا سړی دا قسم مات کی بیا په دې صورت کې په دغه کفاره هم شته. او دې کفارې تفصیل دا ده چې اول خو لسو کسانو ته درمیانه خوراک ورکول، یا لسو کسانو ته کپړې ورکول، یا یو غلام آزادول. او که دا چیرته نه بیا په داسې صورت کې 3 ورځې مسلسل روزې نیول دي. نو دا د قسم 3 قسمونه دي او د دې 3 واړو 3 احکامات دي. یمین لغو چې کومه ده د دې نه ګناه شته او نه کفاره. یمین غموس د دې ګناه شته خو کفاره نشته. او درم نمبر باندې یمین منعقده چې په دې باندې کفاره هم شته. کفاره دغه د چې یا بلسو کسانو ته مړی روټۍ یا لسو کسانو ته کپړې یا غلام آزادول، یا په دا نه بعد که چېرته دا 3 صورتونه نه وي هغه سره ګنجایش نه وي بیا داسې کوي چې هغه 3 ورځې د مسلسل روزې نیسي. بیا الله تعالی مخکې د محرم سړي حکم بیان کړی چې کوم یو سړی د احرام په حالت کې وي آیا هغه کس ښکار کولی شي او که نه. نو د ښکار 2 قسمونه دي، یو د خشکي ښکار د وچې ځمکې ښکار. نو د محرم سړي لپاره د احرام په حالت کې د وچې ځمکې ښکار کول بالکل جایز نه ده، حرام ده. البته که هغه ځناور معقول اللحمي او که غیر معقول اللحمي، که هغه د خوړلو وړ وي او که نه وي هغه ځان ته خبره ده. او دغسې که چېرته محرم سړی وي د احرام په حالت کې وي هغه که چېرته د اوبو وال ښکار وکړي د دریابه وال یا د سیند وال نو هغه د هغه لپاره جایز ده. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وایي تاسې بې فایدې سوال مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم. وایي تاسې بې فایدې سوال دا کله هم مه کوئ. داسې سوال مه کوئ چې د هغه د نتیجې نه تاسې ته بیا وروسته نقصان وي. یو صحابي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وکړو یا رسول الله آیا حج هر کال فرض ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش.
صحابي بیا سوال جنو کې یا رسول الله حج هر کال فرض ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش. درم ور چې کړه د سوالو کو بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای کچیرته ما جواب تا په ها کې درکړه بیا به حج همیشه فرض شوی وي هر کال، او د تاسو لپاره بیا د ادا کول دا ډیر مشکل کار وي، تاسو بیا دا کار نشئ پوره کولای. دنه دا معلومه شو چې کوم سوال به فائدې وي دغه فائدہ نه وي، هغه سوال کله هم مکوئ. بیا الله تعالی د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه دا یو سوال کړی دا د محشر په ورځ به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د انبیانا د امتو په باره کې دا سوال کوي. وای ای پیغمبرانو تاسو چې کله خپل امتو ته د ما په باره کې او د ما د دین په باره کې تاسو دعوت ورکئ بیا دوی تاسو ته کوم جواب درک؟ پیغمبران ورته فرمایي چې یا الله د تا ذات پاک دا د دې د ایمان او د عمل په باره کې مشتهس علم نشته، ته د غیب په هر شی باندې خبرې، مونږ ته د دې خبرې علم نشته. نو دینه څو خبره ثابتېږي. یوه خبره خدا ده چې د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده، د الله تعالی نه بغیر بل چاته د غیب علم نشته. بله خبره ده چې اطلاع علی الغیب، د غیب په خبره باندې نبی مطلع کول ځان ته خبره ده، او وحی دا بالکل ځان ته ده، او د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده، الله تعالی نه بغیر بل چاته نشته. بیا مخکې د سوره مائده دا تفصیل ما مخکې بیان کړی چې مائده دسترخوان ته وایي. دا د حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی دا درخواست کړی، بیا الله تعالی را نازل کړ. الله تعالی فرمایي وایي که چېرته اوس د تا قوم بیا هم خبره نه ومنه د دغه به ډېر زیات عذابي او سزا به وي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. دلته الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام نه دا یو سوال کوي، وایي تا خپل امت ته د خپل ځان او د خپل مور د ما نه بغیر د معبود جوړولو حکم ورکړی ده؟ یعنی تا خپل قوم ته داسې ویلی دي چې تاسې د الله تعالی نه بغیر د ما عبادت کوئ یا د ما د مور عبادت کوئ؟ عیسی علیه السلام ورته وفرمایل وایي دا کله نشي کېدلی، یا الله د تا ذات پاک ده او چې د کوم شي ماته حق نشته زه به هغه خبره ولې کوم. نو عیسی علیه السلام دلته دا خبره کوي چې ما کله هم د خپل ځان د عبادت ترغیب یا حکم خپل قوم ته کله هم نه ده ورکړی، بلکې صرف ما د الله تعالی د عبادت حکم ورکړی ده. بیا به د قیامت په ورځ باندې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی نه دا عرض وکړي، وای ما خو خپل امت ته د تا د عبادت ترغیب ورکړی و، حکم ورکړی و، دعوت مو ورکړی و، او که بیا هم څوک نافرمانی کوي یا الله ته خو په هر شي باندې قادر یې، د هر شي اختیار تا ته ده، که دی ته عذاب ورکوي او که دی ته معاف کوي. که عذاب ورکوي دا هم د تا اختیار ده، او که دی ته معاف کوي دا هم د تا اختیار ده. د هر شي اختیار دا صرف الله تعالی ته ده. دلته هم دا خبره یوه په ذهن کې کېنوئ، یو مختار کل د هر شي اختیار بالکلیه دا صرف الله تعالی ته ده، الله تعالی نه بغیر هیڅ چاته اختیار نشته. بیا الله تعالی دا بیانوي وایي عیسی علیه السلام دا هغه ورځ ده چې په دا کې به هر انسان ته رښتیا د فایده ورکوي. چې کوم یو انسان رښتیا وایي دا سړی کامیاب ده، او که کوم یو انسان رښتیا نه وایي بلکې دروغ وایي دا سړی همیشه دپاره دا ناکام ده. الله تعالی دې مونږ تاسې ته همیشه د رښتیا ویلو توفیق را نصیب کړي، او الله تعالی دې مونږ تاسې د ګناهونو وساتي او د دروغو نه هم الله تعالی مونږ تاسې په حفاظت کې وساتي. دا بل سورت ته سوره انعام. د انعام معنی ده مویشي یعنی زناور څارویان. په دې سورت کې چونکې د زناورو متعلق تفصیلي احکامات دي، دې وجې نه دغه سورت ته سوره انعام ویل کېږي. او په دې سورت کې الله تعالی د 18 پیغمبرانو نمونه ذکر کړي دي، چې څومره زیاته تذکره په دغه سورت کې د پیغمبرانو د داسې بل سورت کې د پیغمبرانو زیاته تذکره نشته. او بیا په دې سورت کې الله تعالی احکامات بیان کړي، توحید، قیامت، د متعلق هم الله تعالی احکامات بیان کړي دي. اوله خبره ده چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د مشرکینو نه دا سوال وکړي، وای هغه کوم کس ته چې تاسې د ما سره شریک جوړ کړی وو، تاسې د دې عبادت کوو، دی باندې تاسې خپل ځان، مال، هر شی قربانوو، تاسې دی د ما شریک جوړ کړی وو،
او د هر کار په حل کولو کې تاسو د مخته کو هغه چیرته ده. بیا دې ورته وایي چې یا الله موږ دې پتا قسم وي چې مونږ مشرکان نه یو. بیا په دې وخت کې الله تعالی د دې په خلو باندې مهر ولګوي، د دې لاسونه د دې اعضاء دا به د دې خلاف گواہی شروع کړي. بیا په دغه وخت کې الله تعالی د دې هیڅ معذرت دا نه قبلوي. انسان چې کوم ګناه په دنیا کې کړی بیا په آخرت کې هغه باندې جوړوي، دا کله نشي کېدلی. په آخرت کې به بالکل سړی ته انصاف ملاويږي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی حکم ورکړی و، وای چې کله مشرکین یا نور کافران دا د ماده کلام الله یا د قران کریم د آیات استهزاء کوي، په هغه باندې ملنډې ټوکې کوي، بیا داسې کوه چې د دوی نه مخ په دا بل طرف اړوه. نو دا حکم په ظاهره خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ده، خو دا حکم عام ده، دغه نه امتی هم مراده. که چېرته نن سبا داسې هم یو کافر یا داسې کس چې هغه د قرآن کریم به حرمتي کوي یا د آیاتو به حرمتي کوي، د هغه سره هم داسې سلوک کول پکار دي. بیا الله تعالی مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د ده پلار آزر دا خبره بیان کړې ده. الله تعالی د حضرت امام الموحدین حضرت ابراهیم علیه السلام د توحید تایید کړی ده، او داسې د آزر او د ده چې کوم ده هغه د بت پرستۍ تردید الله تعالی کړی ده. بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار آزر هغه به بتان جوړول، ابراهیم علیه السلام به د دین دعوت ورکاوه. آزر به خلق مشرک جوړول، ابراهیم علیه السلام به خلکو ته د توحید دعوت ورکاوه. او داسې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویل چې ای اباجان ته او د تا قوم دا ګمراه دی، په غلطه لاره باندې روان دی، سیخه لار ته راشئ، توبه وباسئ، داسې وکړئ. بیا په هغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته نصیحت ورکړو او توحید د دلایلو په ذریعه باندې ورته ثابت کو. بیا هغې وجې نه د قوم چې کومه ده هغه بتانو عبادت پرېښوده. دا د واقع هم په تفصیل سره الله تعالی بیان کړې ده. بیا مخکې وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، دلته بیا الله تعالی د 18 پیغمبرانو تفصیل ذکر کړی ده، د هغه نمونه په تفصیل سره ذکر کړي دي. او بیا الله تعالی فرمایي وایي هغه احکامات چې کوم د دې ټولو پیغمبرانو په دین کې مشترکه دي، داسې عبادت ته چې هغه په هر پیغمبر باندې لازم وو، د هر امتی لپاره هغه ضروري وو، وایي داسې عبادت چې څومره دي هغه تاسې خامخا کوئ. لکه څرنګه د عقیدې په لحاظ سره عقیده توحید ته، عقیده رسالت ته، او داسې عباداتو کې صداقت، دیانتداري ده، ایمانداري ده، رښتیا دي، او د حقوقو د ادا کولو یا داسې نور شیان چې څومره په ټولو هغه کې مشترک دي، په ټول شریعت کې مشترک دي، هغه خامخا تاسې کوئ. او بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، الله تعالی خپل ذات او خپل صفات دا د دلایلو په رڼا کې بیان کړي دي. یو سړی دا نشي ویلی چې زه د الله تعالی ذات پیژنم، د الله تعالی صفات پیژنم د دلایلو نه بغیر، نه، داسې نشي کېدلی. بلکې چې کوم یو کس هم د الله تعالی ذات پیژني یا د الله تعالی صفات پیژني، دا به د دلایلو په رڼا کې پیژني. بیا الله تعالی د رؤیت والا خبره ذکر کړې ده، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. په دنیا کې یو کس هم د الله تعالی دیدار نشي کولای. الله تعالی بیانوي وايي په دنیا کې یو کس هم په خپل سترګو سره د ما دیدار نشي کولای. او احادیثو کې بیا دا راځي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته خپل دیدار ورنصیب کړی و. په قیامت کې خو هر مؤمن ته، هر مسلمان ته الله تعالی خپل زیارت ورنصیب کوي، دیدار به وي، مخامخ به وینو، خو په دنیا کې دا ناممکنه ده. او حدیث کې راځي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته خپل دیدار ورنصیب کړی و. ګورئ دا د احادیث دا د قرآن کریم د آیات خلاف نه ده. بظاهره خو خلکو ته د اشکال پیدا کیږي، خو په حقیقت کې خلاف نه ده، ځکه چې د معراج په وخت کې الله تعالی خپل دیدار ورنصیب کړی او هغه عالم دنیا نه ده بلکې عالم آخرت کې راځي.
نو موږ په قران کریم کې دا اصول ذکر کړی چې په دنیا کې یو کس په خپل سترګو سره د الله تعالی دیدار نشي کولای، نو د احادیث نه هم دغه مقصد مراد او آیات کې هم دغه تفصیل بیان کړی ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته په آخرت کې د خپل دیدار شرف حاصل کړي او الله تعالی دې موږ تاسو د ګناهونو د هر قسم مشکلاتونو په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.